د پیښور په آرمي پبلک سکول کې تحریک طالبان پاکستان په حمله کې د وژل شوو ماشومانو په یاد کې د شیرپو په شخصي سکولونو کې غونډې را جوړې کړې شوې وې او دغو ماشومانو د هغوی میندو پلارانو سره یې د یووالي څرګندونې وکړې او ویې ویل چې د آرمي پبلک سکول دغې خونړې پیښې سره د دوی حوصلې ټیټې نه بلکې نورې هم لوړې شوي دي او د علم دغه شمه به تل بله ساتي. اته کاله مخکې یو داسې په تاریخ کې یو ترور ورځ تېره شوې ده چې کوم ته مونږ بلیک ډے باندې مونږ یادوو. دا موږ سره یو داسې ورځ وه چې د ملک چې کوم درندې دي دهشتګرد هغوی چې د ملک چې کوم مستقبل دی ماشومان هغوی یې شهید کړي 144 ماشومان یې شهید کړل. وی یو پرنسپل مړ کړی دی اور دا ورځ چې دا مونږ نن سیلیبریټ د دې کې مونږ ډېر افسوس کوو سره اور دا صرف په اے پی ایس باندې دوی حمله نه ده کړې بلکې دا چې سانه سکولونه دي په هغه پاکستان کې چې سانه څوک تعلیم حاصلوي غوڼ سټوډنټس دا دوی په هغې حمله کړې ده. مونږ بیا هم سکولونو ته راځو او اے پی ایس والے ته مونږ ټریبیوټ پیش کوو چې تاسو بیا هم هغه حملې نه پس تاسو بیا سکول آزاد کو او ماشومان نور هم رالو چې د چا یو ماشوم قربان کړو بل واپس راغی. د نن اته کاله وړاندې هم په دې ورځ په کال 2014 کې په 14 دسمبر په آرمي پبلک سکول ترهګر برید وشو چې پکې 140 پورې ماشومان او استادانو د سکول نور عملی ژوندونه د لاسه ورکړل او د دغې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. خو د کاکاهیل سکول ماشومانې جینکۍ وایي چې ترهګر د تعلیم دشمنان دي او دوی به د تعلیم د لارې هغوی ته ماتې ورکوي. کوم ماشومان چې مړه شول د الله پاک دې د هغوی مور او پلار ته د صبر توفیق ورکړي او زه بیا حیران یم چې بیا مور او پلار دغه سکول ته واړه راوستل په دغه سکول په دغه ادارې دا مې ټرسټ وکړو چې یعنې دوی به واپس زموږ چې کوم بچي دي هغه دوی مخکې بوځي هغوی هغه خواب به پوره کړي حالانکې د څونه مور او پلار په دې سکول کې خواب مات شوی دی. وژل شوو ماشومانو سره د صوبې د ګوټ ګوټ نه د سکولونو ماشومانو د یووالي څرګندونه کړې ده. خو د کاکاهیل سکول یو استاذه وایي چې دوی ماشومانو ته داسې پیښونه د ځان ساتلو لپاره خصوصي زده کړې ورښایي. ټول ټیچر حوصله نه ده بللې د هغې نه ښه کریج ورته میلاویږي د هغې حادثې نه چې مونږ به څنګه خپل سټوډنټس داسې حادثات د خیر نه راولي خو هغې ته به څنګه تیار. بل خوا د وژل شوو ماشومانو میندو پلارانو نن هم د انصاف لپاره احتجاجونه کوي. خو یو پاکستانی اخبار لیکلی چې د غفلت له امله د پاکستان د پوج یو مشر برخاست او شپږو اسپیانو ته 14 کالو د بند سزا اورولې شوې ده. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، چارسده.